بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شرف اوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو یو ډیره مهمه ایشو باندې د سره خبره اترې کوم. دغه ویډیو د سره شیر کړئ چې دغه چارواکو ته، دغه حکمرانانو ته، دغه واکدارانو ته، دغه زورورو ته او دغه چا سره چې خښ کیږي هغوی ته ورسي. ګرانو کتونکو تاسو به د پښتونخوا په مختلفو هسپتالونو کې دا قطارونه وینئ. خلک یو خوا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دفتر کې ذلیله، بل خوا د یوټیلیټي سټور په مهو ته ذلیله، په نورو داسې مواقعو باندې دغه ضلالت لږ و چې دلته کې یو بل ضلالت چې چا سره کارډ نه وي نو هغه به ډاکټر نه چک کوي. څه عجیبه شانتې سیسټم سره موږ مخ یو. وی ګل د کدو ګل دی، یو مې شو کول لاندې ته بل دی. ځین چې په دې نګران حکومت شوي څه دي او بیا د دې نګران حکومت واګي چې چا سره دي نو هغه ټولې پښتونخوا عوامو ته پته ده چې دلته کې حکومت ته چا دی. دلته د جمعیت علما اسلام 18 وزیران دي په دې پښتونخوا کې، 13 او د دې نورو پکې اتحادي درې دي. دغه 13 وزیرانو په شمول ګورنر ته ویم او بیا د 400 سره تعلق لرونکي وزیر اعلی صاحب ته ویم چې وزیر اعلی صاحب چې کوم هسپتال ته ځي نو خلک په قطارونو کې ولاړ دي، شهادي کارډ یې په لاس کې نیولی وي، اول ته نه به چټۍ راخلي. خلکو تلته کې دوایانې ډېرې ښې میلاویږي، نور سهولیات ورته ډېر ښه میلاویږي چې دا تا ورته یو بل تندر دی پرې وغورځو. هلته ورته ارزاني دونه زیاته ده چې دلته دې ورته یو بل تندر وغورځو. هلته په هسپتال کې ورته هغه ټول سهولیات میلاویږي کوم چې دغه حکمرانانو ته په لندن او برطانیه کې میلاویږي چې خپل بچي او خپل ځان چې کوم دلته علاجونه له بوځي. ګرانو کتونکو دا کومه فیصله چې شوې ده دا د یو هسپتال خبره نه ده. یو شمېر هسپتالونو کې دغه شانتې قصه ده چې چا سره شهادي کارډ نو هغه به چټۍ راخلي. شهادي کارډ هولډر چې کوم دی هغه د رور پلار د بل چا شهادي کارډ به راغستی شي. خو یو سړی په بازار کې بیمار شو نه به په دکاندار پسې ګرځي چې ما لږ شهادي کارډ راکړه زه چټۍ راخلم. او په دې ملک کې موږ ځان پاکستاني بار حسابو. په هسپتال کې هم ځان پاکستاني، په سړک هم پاکستاني، په چک پوسټونو هم پاکستاني. کارډ به مې لاس کې نیولي چې زه د دې ځای اوسېدونکی یم، دا مې کارډ دی. او دا نن زما په صوبه کې یا زما په دې ملک کې چې دا کومه ترهګري ده او دا کوم حالات را جوړ دي نو موږ دومره کمزوري شو، زموږ سکیورټي فورسز دونه کمزوري شو چې خلک که سریعام راځي او موږ ته دلته کې چودنې کوي او حالات راته خرابوي، موږ د دې مخه نشو نیولي. او خو تاسې نشئ کولی نو دا څونه عوام چې د شانه مړه شو، چې د شانه پې دا ډزې کېږي، موږ عوامو ته یې پرېږده. نو مړه د اسرائیل او امریکا دا څونه ملکونه چې دي که نه د ناره تکبیر اواز نه دی. دې ته بیا موږ د سر نه تیر یو د اسلام دپاره او د دې ملک د دفاع سالمیت دپاره. نو موږ په خپل ملک کې چې کوم دی اوس په ځان پاکستاني حسابو چې یو زه پاکستاني یم، چې مریض یم نو زه پاکستاني یم. او فرض که زما په دې 400 کې 2,500 نه زیات 4,500 نه زیات چې کوم دی نو په اتمانزو کیمپ کې اوسېږي. اتمانزو کې 2-3 کیمپ دي. دا افغانیان چې د هسپتال ته ځي نو دوی له به کارډ د کمې پیدا کوو، مریض دی که نه. دا ولې دومره ګران حالاتو ته دا حالات بوتلل دي. ګرانو کتونکو ځای په ځای تاسو دا قطارونه وینئ په دې هسپتالونو کې دا چټۍ ته ولاړ دي. بیا هم زه په دې لحاظ سره د 400 د هسپتال د نوې تعینات شوي MS ډاکټر شعیب صاحب مننه کوم چې دغه ځای کې 2 کاونټرې وي، په 2 کاونټرو باندې به دا چټۍ میلاوې دي. هغه 6 ته رسئ او د 6 دپاره دې ته لیپټاپ ضرورت دی، ولې چې اوس خو به رجسټریشن کې کمپیوټر ضرورت دی، ورته هغې ته د اپریټر ضرورت دی، هغې ته د ټریننګ ضرورت دی. نو خره دغه ځای کې خو به 2 په ځای 6 شي. ولې داسې خو به سړی به زر راغی څه نوم دی دا مې نوم دی ښه چټۍ به یې درکړه څه نوم دی دا ده. اوس خو به شهادي کارډ د وایي داسې به ورته ګوري، بیا به ترې نمبر لیکي، د بعضې سړي نظر نه لګي، یا به چشمې اچي د هغې نه به هغه انسي لیکي، ولته به یې نوم لیکي او اندراج به کړي. نو په دې کافي وخت لګي. نو په دې باندې زه د هسپتال د انتظامي د MS صاحب DMS صاحب مننه کوم چې د 2 نه 6 لګیا دي. بیا 400 په هسپتال کې د کلونو مطالبه وه الټراساونډ به نارینه کو،
4 زنانې ورته مختص کړې. یونینګ لپاره هغه ایکسپرټ زنانه چې هغه په الټراساونډ کې هغې ډپلوما اخیستې د هغې چېرته په بله محکمه کې کېنولې وه هغې راوستله الټراساونډ یې ولک او د سهار نه چې کوم دی نو 3 به ناست دي. لیبارټرۍ کې چې کوم ټیسټ مشین روړو چې په 15 منټه کې به 200 ټیسټ کوي د هارمونین کوم ټیسټ دا به پېښور ته خلک تلل تر اوسه نه وایي د یو ایم ایس کار مخلصي وه اخلاص و څوک چې کار کوي که نه نو کېږي په خپل هم کې کېږي هماغه ډاکټران دي کار هم کوي ډیوټي هم کوي لګیا دي. ګرانو کتونکو دا خو بیلې خبرې چې اسدي هسپتال څونه په ترقۍ دی او څونه په ترقۍ نه دی په دې باندې هم خبرې اترې کوو. او د 400 په هسپتال کې خو داسې یو ملازم وي چې تاسو بې ځایه تنګئ تاسو نه د پیسو ډیمانډ کوي تاسو نه څه بل څه کوي نو خو بل څه ني نو ماته یې وایم دلته په دې کیمره ښیم. دا حالات په اوس مو ورته ټیک کوو. خو د حکومتونو چې کوم ذمهوار دی یا د دې واکدارانو کومه ذمهواري ده نو هغوی خپله ذمهواري ولې نه ترسره کوي. د ولس دا غوښتنه چې شناختی کارډ لا سیسټم دی په هسپتال کې وباسي د مریض نه دی دا ویریفیکیشن ختم کړي چې اوس په مریض خپله پیژنګلو کوي چې اوس زه پاکستاني ما د دې محلي اوسېدونکي ما د پلار مې دا نوم دی دونه مې بچي دي او ما له چټۍ راکړه او زه ډاکټر ته ځان ښیم. یو لوی قطارونه ولاړي خدا نه خواست داسې واقعه وشي څه به کېږي. نن 3 ورځ ده او د خلکو نه په دې کوکې ویستې دي او د خلک موږ سره په رابطه کې دي. نو دی هر چا چې دا فیصله کړې ده انتخابي جډ جاهل انسان و انتخابي ظالم انسان و چې په دې هسپتال کې موږ خو نور څه سهولیات نه په ماضي کې ولیدل او نه په دې حال کې ولیدل او زه د نګران حکومت ته ګورم چې کم نالایق یې دغلته کینولي چې دا مسلې ورته په نظر نه راځي. خلک مسلې ختموي او دوی مسلې زیاتوي. د بیروکریټ کار څه وي دی به مسلې ختموي. بیا د دغه ځای کې دا ایوانونو ته چې موږ لیږو دا به مسلې موږ ته ختموي. د هغې د خل طلب دپاره به پنډونه ورکوي دلته پنډونه نشته دي. اوس خلاصه یو خبر راغی چې ملولي خان لم 1 ارب روپۍ راغلی شرپو خان لم 1 ارب روپۍ 400 ته راغلي. الله دې کړي چې په ښه ځای باندې ولګي او په هسپتالونو هم پکې ولګي. د تنګي د ټاټونو دا پول کار خو پې تېز شوی دی. الله دې کړي چې دغه هم زر جوړ شي. په دې باندې به بیا چېرته خبرې کوو خو په دې باندې مې خبرې کولې خلک ډېر زیات پریشانه دي زما د حکومتي وخت نه ریاست نه د منتخب نمایندګانو نه او د 400 د سیاسي خلکو ته دا وایم چې زور هم رسي او ستاسو وزیران دغه ځای کې ناست دي ستاسو حکومت دی دغه ځای کې تاسو ته دا مسلې نه ښکاري سبا چې به تاسو ووټ له دې خلکو له ځای او زه به وایم چې خدمت کوم او دا کوم او کوم دا خدمت به داسې وي او صرف د ووټ په وخت کې موږ تاسو ته رایادېږو د هغې نه علاوه به تاسو کار نه کوئ او چې کار کوئ نو په موږ به احسان کوئ د الله د قهر نه ویرېږئ بره د الله کیمره لګېدلې ده لږ د الله د رضا دپاره هم کار کوئ ګرانو کتونکو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده الله دې کړي چې دا ستونزه حل شي انشاءالله په دې باندې